السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه کامران خټک. زه یم فرحت شاه. نو ښاریانو ته خصوصي طور ویم او ټولو پښتنو ته عمومي طور باندې ویم چې مبارک مو شه ستاسو چې کومه انتظامیه ده، خاص کر د صوبایي حکومت هغې حرکت او برکت په نظر راتلل شروع شوي دي. سیکټري ایجوکیشن نن نوښار کې ګرځېدلی او تېره ورځ موږ تاسو سره څه خبرې کړې وې، شیر کړي مو چې د تاروجه بېنوالې تر دې په بو مختلفو علاقو کې پښتونګړی کې او جلوزۍ کې او دا یو خوا بل خوا دغلته چې قریبي کوم سکولونه دي د هغې دوره یې کړې ده او هغه هم ورته وایي چې نوښار یې نه مني. دغلته یې ټوله رس تېره کړې ده. یو سکول یې کتلی دی، د سختې برهمۍ ناراضګۍ ظاهره کړې ده او د دې خلاف یې سخته کاروای احکامات جاری کړي دي. او پیر په ورځ به د دغه سکولونو کې چې کومې بېقاعدګانې دي، ستا په دې محکمه تعلیم کې چې کومې بېقاعدګانې دي، بد انتظامیانې دي، کوم کرپشن دی، نو هغې باندې به بھرپور طریقې سره تاسو ته په نظر راتلو والا کاروایان ښکاري. نو مونږ د نوښار په حرکت او برکت هم خوشحالي او د خپل حکومت د انتظامیې چې کوم صوبایي مشینري ده نو د هغې نوښار ته په انټري دبنګې کاروی او په حرکت او برکت باندې خوشحال یم او نوښار له مبارکباد هم ورکو. فرحت شاه به اطلاعات څه دي؟ اطلاعات دا دي چې سیکټري ایجوکیشن خیبر پښتونخوا یعنی حکومت هغه نن په نوښار ته دوره کړې ده او نوښار کې هغې سکولونه ته خاص تللی دی کوم چې موږ اول ورځ ذکر کړی و. هغه موږ د اعلی حکام مخې ته ایښي و چې دلته کې په درځنونو استادان په یو سکولونو کې هغه هم په پرایمري سکول کې راغونډ شوي، راجواړې ته جوړې کړي دا ایجوکیشن دی او که نه استازو خبر راجواړې دي. نو هغې باندې هغه ډېر سخت برهمۍ اظهار کړی دی او په هغې ایکشنز اخیستي دي. چونکې نن دا ورځ د چوټۍ هم وه او د پیر په ورځ به انشاءالله هغه خبرې هم تاسو سره موږ شیر کوو. هغه تصویران تاسو ته موږ د سیکټري په دې کې ښایو، موږ به تاسو سره شیر هم کوو. په دې ویډیو کې به تاسو ووینئ چې کوم سکولونو ته هغه تللی دی او ایکشن اخیستی دی او هغه چې کوم دلته کې نیبزده خاتون ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر هغې خلاف انکوایري اډر هم ورکړی دی او انکوایري ډېر سخت انکوایري او هغه خلکو ته ورکړی چې هغه انکوایري افسران د ایجوکیشن د سیسټم نه بهر دی. یعنی ایم ډي دی د یو اداره ده، د هغې نوم مانه هیر شو، د هغې سربراهي جوړ کړی دی ځکه چې په ایجوکیشن کې هغه ته چېرته سم سړی ښکاره نه شو. نو هغه انکوایري هم بار خلکو له ورکړه چې دې خلکو خلاف انکوایري وکړي، په دې به کاروایانې کوي. په دې به کاروایانې کامران خټک صاحب، سیکټري ایجوکیشن دی دبنګ انټري، بیا حکومت ته دبنګ انټري، نوښار ته انتظامیه، زموږ سیاستدانانو دپاره او نوښار عوام دپاره څه پیغام به ورکوي؟ تفهیم به دا سیکټري ایجوکیشن دی خو مخکې د محکمه تعلیم څه وه چې مونږ کوم په ټاک شو کوو صدر نوشیر باندې په دې باندې وزیر اعلی د دبنګ ایکشن وایسټو هغه ایکشن دی وجه هغه د کاروایی دی وجه هدایت دی وجه سیکټري ایجوکیشن مجبور شو او دلته نوښار ته رالو او موږ امید لرو چې به دې رزلټ به دی راباسي. ولې وزیر اعلی هدایت باندې راغلی دی. تفهیم باندې مو وایي چې ایجوکیشن نورې ادارې څنګه سیاست دیمک ورته لګېدلی دی، داسې نوښار کې هم سیاست دیمک د محکمه تعلیم ته لګېدلی دی. محکمه تعلیم کې خپله کم ټیچران دي، کم لیکچرې ورکوي، هغه خپل سکولونه پرایویټ سکولونه کولاو کړي دي، خپلو علاقو کې کولاو کړي دي. تفهیم بای ایجوکیشن ډپارټمنټ یې نوښار دا بالکل کوکله شوی دی او دا د صرف څو ټیچران دي هغې د جیب خرچې او د هغې دغه دپاره جوړ دی. یو کس دا توقع نه شي ویلی چې سرکاري سکول دی نوښار ډسټرکټ کې هغې نه ما بچی تعلیم زیور هغه کې او پاکستان او په د نقشې باندې به یو ښه مقام دی حاصل کړي. نو دې کې ډېر غټ وسیع اپریشن ضرورت دی او موږ ګورو چې هفتې پرې د پیر پرې چې چوټي ختم شي او محکمه ایجوکیشن څه کاروایي کوي. ډېره مننه ګرانو کتونکو. نوښار چې کوم محکمه تعلیم دی نو دې کې مزید د اپریشنو ضرورت دی او اصلاح احوال ضرورت دی او زموږ کوشش دا دی چې موږ د سیاستدان دا دې ته آماده کړو چې ستا د 20-30% مفاداتو دپاره د ټوله اداره بیا هغه په دو مه لګوه او ستا 20-30% مفادات یو د ووټر رضا او د ووټر خوشنودۍ دپاره
بیا هغه افسران هغه د دې ادارو دپاره دقسې دیمک او ایله جوړ شي چې دا کوم اوستا د ادارو حالت دی. نو زمونږ به کوشش دی چې زمونږ سیاستدان طبقه د دې سرکاري ادارو نه کم از کم لاس والي. مونږ راځو په بله ټاک شو کې تاسو سره د میټرو خبره کوو.